هغه لاشونه دومره وراسته شوي وو چې هغه د راوچتولو به بیا نه نو بیا به موږ داسې کول چې یو فوټ لاندې نه به مو سره خټه یا شګه ملګرې کړله نو د هغې سره به مو په کپړو کې راوچت کړل تقریبا 266 په دې کې شهادتونه شوي په دې 266 کې 23 لاشونه تر اوسه لا پاته دي او د باقي ډیډ باډیز څه په وړاندې ورځ پیدا شوي څه موږ په دویمه ورځ څه په درېیمه ورځ څه په څلورمه څه په پنځمه په شپږمه ورځ باندې چې کوم 15 لاشونه ما په خپله ریکور کړل نو بیا داسې وه چې یا خو به د ډېر بدبو نه مونږ لاش معلومو او هغه چې کوم ډیټیکټرز ډاګز دي آرمي هغه هم راوستي وو زمونږ رضاکار ملګري به ورسره وو زه ورسره پخپله وم مشینري ورته مونږ ورکړی وو ایکسیویټرز او امبولینس او یو شی بل شی او دغه به ټیکنیکل سپورټ به راته هغوی راکاو نو هغې باندې مونږ لاشونه راوخو باسل خو هغه لاشونه دومره وراسته شوي وو چې هغه د راوچتولو به بیا نه نو بیا به موږ داسې کول چې یو فوټ لاندې نه به مو سره خټه یا شګه ملګرې کړله نو د هغې سره به مو په کپړو کې راوچت کړل بیا ما د باقي خاندانونو ته وویل چې تاسو داسې وکړئ چې بس اوس تا 23 چې کوم ډیډ باډیز دی او پیدا نه شو بس تا الله ته وسپارئ چې هر ځای کې بس هغه ځای قبر شو تاسو خپل تعزیت شروع کړئ هغوی په دې انتظار لکه قبرونه کنستلي وو چې اوس مونږ ته کم از کم خپل مړي میلاو شي نو ما په دې اخره کې یو سکول ټیچر و زبیر صاحب ته نوم و ډېر یو قابل سړی و د هغه ډیډ باډي چې ما ریکور کړل او هسپتال هسې شناخت نه کړ هسپتال کې شناخت وشو نو تاسو یقین وکړئ کور والا یو بل له مبارکۍ ورکول شو چې لکه بیا مونږ شو سره او چې لکه وموندل شو بس دا لویه خبره ده قبر به پرې ډک شي کم از کم نو دغه ډیډ باډیز شو بیا تقریبا ټوټلی افیکټډ چې کوم آبادي ده نو داسې 1.5 لاک پورې دې نه افیکټډ وه څه خو داسې وو چې هغه کورونه مکمل ختم وو څه داسې وو چې هغه بیا دا ریله کله د پلین ایریا ته شوي وو نو دا بیا په دې آبادو ورغلې ده نو آبادي ډیمیج کړي خو نه دي خو د خټو نه او د شګو نه یې داسې ډکې کړي وو چې هغه بیا څه پکې پاتې رسه شي نو اوس دې وخت کې الحمدلله زموږ تقریبا 88 کورونه دا هغه دي چې موږ بالکل فل فلیګ چې کوم اپنا گھر منصوبه ده د هغې تحت 21 लाख روپۍ اسټیمیټ باندې موږ کوم یو کور جوړو نو 88 هاوسز پکې هغه دغه دي دې نه علاوه تقریبا 237 کورونه داسې دي چې هغه پارشلی ډیمیج دي او د هغې باندې زموږ دغه بحالۍ کار شروع دی چاردیوارۍ او د بحالۍ او تقریبا 23 پورې به مونږ روډونه کولاو کړي چې کوم سلایډنګ د وجې نه بند شوي وو مکمل په مکمله داسې 8 پورې پلونه به تقریبا مونږ الحمدلله بحال کړي او داسې تقریبا 8 کلي داسې دي چې هغه مونږ په غرونو کې اوچت دي د هغې هغه لوکل بجلي ختم شوي وو نو هغه مونږ فولي سولرایزډ کړل پوره کلی نه کلي دا هم سولرایز کړل دې کې تقریبا 35,000 کورونو ته مونږ الحمدلله واټر سپلای سکیمز وکړو